د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا پنجاب صوبو کې په نویر وزو کې د انتخاباتو کولو حکم کړی دی. د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال نن د چهارشنبه پرورز د انتخاباتو په اړوند پاسود نوټس فیصله ورولې ده. د مطبوعاتي راپورونو تر مخ عدالت په فیصله کې ویلي چې د خیبر پختونخوا گورنر اسمبلی ماته کړي نو د انتخاباتو نیټه د خوم خغه ورکړي. گورنر د انتخاباتو په نیټه نه ورکولو د آئین نه سرغړونه کړې ده او ویل چې د پنجاب اسمبلی گورنر نه د ماته کړي ځکه د مل صدر واک لري چې د انتخاباتو نیټه ورکړي. په فیصله کې زیاته کړې شوی چې الیکشن کمیشن د انتخاباتو نیټه صدر ته ولېږي او مرکزی حکومت د الیکشن کمیشن ته په دغه اړوند وسایل ورکړي. چیف جسټس عمر عطا بندیال، جسټس منیب اختر او جسټس محمد علي مظهر په نویر وزو کې د انتخاباتو کولو دوه ججانو جسټس منصور علي شاه او جسټس جمال مندوهل په فیصله کې اختلافي نوٹ لیکل دي. په اختلافي نوٹ ویل شوی چې سپریم کورټ لا په دغه اړوند معاملاتو کې از خود نوټس اخیستل نه وکړ. په دغه معاملې د لاهور های کورټ د وړاندې نه فیصله ورکړې ده چې د فیصلې وروسته د ائتلافي حکومت د قانون وزیر اعظم نذیر تاټ او اټارنی جنرال شهزاده طایلاهی ویل چې د نه ججانو بینچ دغه اوریدنه پیل کړي او بیا په بینچ کې 15 ججان پاتې شوي. نورو ججانو تر ځان جدا کړي وو. په دې قضیه کې څلور ججانو دغه خواستونه رد کړي او 15 ججانو قضیه اوریدلې ده او د قانون وزیر ویل دوه ججانو ویل چې دا قضیه د اوریدو جوګه نه ده. نو د دې وروسته بیا دې ته د کتنې کم ضرورت نشته. هغه زیاته کړ چې دا قضیه څلور ججانو رد کړې ده. اعظم نذیر تاټ ویل چې په وو ججانو کې دوه ججانو وړاندې په 13 جنوري ویلي چې دا قضیه د اوریدو قابل نه ده ځکه هغه فیصله په دې کې شامل ده. هغه دا خومول چې دا قضیه په پیښور او لاهور های کورټ کې روانه ده او په ائتلافي حکومت کې د شامل ګوندونو وکیلان پرون په عدالت کې موجودو او عدالت ته ویلي چې د 15 اربو روپو په مصرف ډیجیټل سرشمیرنه نن پیل شوی او د هغې نتیجه به په 13 اپریل مه ترازی د هغې وروسته به د آبادۍ تناسب معلوم شي چې د قومي اسمبلی د خلقو او خلقه بندیانو بدلیدل خو امکان لري. د سرشمیرنې نه وړاندې انتخابات کېدل به تضاد جوړوي. خو د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان ویل چې د عدالتي فیصلې خرکلی کوي، جیل برو تحریک زندوی. په خیبر پختونخوا پنجاب کې انتخابي کمپاین پلازي. چیف جسټس عمر عطا بندیال په 22 فروری خیبر پختونخوا پنجاب صوبو کې د انتخاباتو وروسته کېدو په اړوند از خود نوټس اخیستی او په 13 فروری بیا د دې اوریدنه پیل کړې و. په لومړی کې د قضیې اوریدنې د پاره د سپریم کورټ د 9 ججانو بینچ جوړ شوی او بیا مسلم لیکن ګوند په بینچ کې شاملو 2 ججانو اعتراض کړی وو. بیا په 13 فروری 2 ججانو اطهر من الله او جسټس یحیی افریدی ځان د بینچ څخه جدا کړی وو او دغه رنګ جسټس اجاز الحسن او جسټس مظاهر علی نقوی هم د قضیې څخه جدا شوی وو. په چا چې حکومت اعتراض کړی وو. لدغه وروسته بیا د 15 ججانو بینچ د قضیې اوریدنه کړي چې پرون یې فیصله محفوظه کړي او نن یې وروله. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان